اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو د زړه له کومې درته سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحال وئ او الله مو تل خوشحال لره روغ جوړ مو لره. ملګرو په څه خبرو باندې چې لږ زموږ او ستاسو د ټولو ملګرو هغه پوهنه وي، زما هم او زما د ټولو ملګرو، چې د پی ټي ایم مسلې دا به موږ په داسې بنیادونو باندې نه راجګوو چې په هغه کښې د هغې نه څه اختلاف جوړېږي. نن د یو مسله ده دغه حواله سره آیین حواله سره په آیین باندې مونږ کار لګیا کړی دی چې کله هم کمپلیټ شي زه به هم د خپل وال نه فضل اډوکیټ هم نور ملګري او هر سړی به د خپل وال نه هم اپلوډ کړي. اول خو آیین کتابي شکل وي، د فیسبوکونو شای هم نه دی، خو بیا هم چې د ملګرو خواهش وي فیسبوک به هم راوړو. نن چې کوم آیین اپلوډ شوی دی داسې نه ده چې یو کس غلطي وکړي نو خامخا دی هغه بیا ایجنټ ته وي، بیا موجود هغه ته وي دغه ته وي. نه، یو کس به په ښه نیت کار کړی وي نو هغې دا مطلب نه دی چې هغه چېرته دومره غلط شو. ډېر محترم دی هغه ټول. هغه که آیین یعنې اپلوډ کړی هم وي خو د پی ټي ایم په نیت یې اپلوډ کړی دی، د پی ټي ایم په خبره یې اپلوډ کړی دی. نو په دې حواله سره په چا باندې دا قدر نه دی پکار چې یعنې موږ ډایرکټ دلته هغه یو ټکر ته کیسه سره بوځو. دا تحریک په منځ چې په خپلو منځو کښې که اختلافات راځي د دغې نه پښتون قام ته زیات نقصان دی. لہذا داسې یو پوسټ هم داسې یوه خبره هم مه کوئ چې په هغې کښې د تحریک دننه یعنې څه اختلاف راتلی شي یا هوا ورې کېږي. تاسو د تحریک دننه مسلې په ما باور وکئ، ما ته یې پرېږدئ، زه یې حل کوی شم چې نه یې شم حل کوی. دا به مو لوی شګړه په قام باندې وي، ځکه چې په فیسبوک باندې ټول د پی ټي ایم د سوچ او د نظریې او ملګري خلک نه دي. ډېر خلک چې هغه د نورو وطنونو دي هغه په دې باندې د دغې په کمزوریولو باندې لا هم بیا هوا ورکوي، لا هم بیا د ځانونو سره زما به پوټو هم لګولې وي، نامونه سره به پښتین هم لیکلي وي، خو به داسې چې کار به بل چاته کوي. نو دې خبرو ته زیاته هوا مه ورکوئ. او چې کله هم آیین کمپلیټ شي بیا به یې اپلوډ کړو. فلحال اول خو چې کوم اپلوډ شوی دی هغه تاسو ټیسټ واخلئ چې کوم غلطي دي پکښې څنګه د جوړ شي، دنې دا فایده به ځنې وشي چې هغه اختلاف رایې به پرې راشي چې دغه آیین چې دا غلطي ده یا ګډ سره په دغې ډول نه دی په کار، په دغې ډول په کار دی. ستاسو د ټولو ډېر د اصلاح والا او ډېر یعنې د پوهنې والا ډېر په نظریاتي بنیادونه باندې آییني کار دپاره ستاسو هم ملاتړ ضرورت دی. تاسو هم په دې کښې اعتراض کولی شي دا شی داسې په کار ده، دا شی داسې په کار ده. نو انشاءالله ستاسو رایې به هم وګورو، هغې مطابق به یو مضبوط آیین هم جوړ کړو، هغه به بیا اپلوډ هم کړو، هغه به بیا خلکو ته هم ښکاره کړو، منشور به هم جوړ کړو. په دې باندې کار روان هم دی. تېر میټینګ چې زه بلکل دا موجود وم چې دا آیین دا شی باندې او صرف دا وه چې نن چې فیسبوک ته اپلوډ کېده په هغې باندې زه نه وم خبر دومره. نو دغه خبره لږ چلېدله، ما ویل دا خبره وشي چې دا خبره داسې اختلافاتو ته مه وړئ چې هغه بیا بیرته چې واپس سره ځو بیا زموږ او ستاسو هغه یو بل سره ملوېدل خوند نه کړي. داسې ځای ته به څوک اختلافات نه وړي. دا ټول د قربانۍ خلک دي، دا ټول د پی ټي ایم دپاره راوتلي دي، هر سړی د پی ټي ایم ملاتړی دی. نو انشاءالله څوک به څه هم نه کوي چې څه هم داسې خراب کار کېږي زه به راځم، زه به بیا درته ووایم
چې دا پلانی کار خطا کوي چې کله زه مکمل پوه شم چې خو چې داسې نه وي چې معمولي کیسو باندې موږ د یو بل سره داسې اختلافات جوړ کړو چې بیا یو بل نږدې تګ په یو ځای تګ بیا ورته ممکن نه وي. نو بیا هم دا وایم چې په سوشل میډیا باندې زیات کار زموږ په کار باندې کوئ، په ایکسټرا جوډیشل کیلینګ، لاپته افراد، ماینز، ډېر لویې ستونزې د پښتون قام نورې کومې ستونزې دي په دې وطن د هغې باندې زیات کار کوئ. دا تورونه دغه کم کوئ. زما دا مطلب نه دی چې چېرته غلط کار شوی دی، چېرته تورونه لګېدلي دي یا چېرته الزامونه لګېدلي، دا نه ده. په دې پورې زه نه وایم، هسې وایم، هسې جنرل خبره کوم چې یعنې موږ او تاسو ډېر میچور قدم واخلو. بیا اول به نه زه جذباتي کېږم، نه د یوه ورځې کار دی، نه جذباتي او داسې د شارټ کټ والا خلک په دې تحریک شي، په دې لوی تحریک شي، په دې سینهور تحریک شي. چلېدل ورته ګران دي. د هغه ملګرو ته دا خواست دی چې لویې سینې ولرئ، لوی سوچ پرې وکړئ، هر شي خپله موقع وي. داسې انشاءالله داسې کار چې غلط بیا به خپل به خدای موقع راولي چې هغه به خپل لاړ شي. داسې به نه وي انشاءالله چې موږ ته به څه ضرورت پیش کېږي. هېڅ څه داسې نشته دی، هېڅ اختلافات نشته دی. او دومره ده چې آیین چې کله تیار شي هلته به بیا ټولو ته پیش کړو. دا اوس آیین اپلوډ شوی دی، په دې به خیر دی، موږ او تاسو دومره خوا نه بدو. دا به یو ټیسټ کیس واخلو چې خلک پرې خپل کمنټ وکړي او دا شی غلط دی، دا ټیک دی، دا د داسې شي، دا ماډل نه دی پکار، بل قسم دا قسم ماډل پکار. هغه خپل کمیټي به هم ورته کښېني، ستاسو رایه هم هر وخت په دې باندې موږ اخیستی شو. او بیا هم همیشه د مینې محبت لویه سینه ستر زړه د دغې نه به د خپل منځو خلکو دپاره به د دغې نه کار اخلو. او که چېرته په ما چا بدماشي راکړله، دښمني راسره کړله، هغې ته به بیا کلکېږو. ډېره مننه. خدای مو تل اباد لره.